أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تحدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورة النساء 88 نمبر آیت. فما لکم فی المنافقین او سوجر سازو د پاره په بار د منافقانو کې فئتین چې دوه ډلې شوي دي. د دې آیات د دې په مطلب باندې ځان په یدلو د پاره د دې شان نزول ذکر کول اهم ضروري دي. په مطلب باندې سره ال صحیح پوښ علماء لیکلي دي چې د نبی عليه السلام په زمانه کې چې کله مدینه منوره ته مسلمانانو هجرت وکړو نو ځینې خلک داسې وو چې هغوی به د مسلمانانو سره خپل لیندن صحیح ساتو او اگر چې کافران ایمان راوړی نه و د مسلمانانو سره به لیندن ساتو د هغوی د دین تایید به هم کوو او د هغوی سره به ښېګړې او احسانات به یې هم کول. خو دا به صرف په دې بنیاد باندې کول چې حالاتو ته به یې کتل چې که مسلمانان غالب شو او زمونږ د قبیلې او دا خلک یې وواښو نو موږ به په امن مانیو، ځکه موږ سره مخکې نه تعلق دی. هغه تعلقات به مخکې ته کړو چې موږ تاسو سره مخکې نه زموږ انډیوالیانې وي نو زموږ کورونه مالونه هر څه به محفوظ پاتې شي. او که زموږ دا خلک به غالب شو نو موږ خپلې قبیلې ته وایو چې ولې موږ ستاسو د قبیلې رونه نه یو، ستاسو خلک نه یو، موږ خو د هغوی ستاسې جل ول کوو، موږ خو ایمان راوړی نه وو. بیا به موږ په ګټه کې پاتې شو. یعنې کافران که غالب شو موږ په ګټه کې یو، که مسلمانان غالب شو موږ په ګټه کې یو، تاوان پکې ویل نشته. داسې یو منصوبه یې جوړه کړله. دا رای د تفسیر عثماني ده چې هغې وایي چې دې خلکو باره کې د ځینې مسلمانانو رای دا وه چې دوی سره معاملات مه ساتئ. دا خلک کافران دي، زموږ رازونه معلوموي او بیا د هغه رازونو د وجې نه سازشونه جوړوي. مخکې مسلمان کافرانو ته اطلاع ورکوي زموږ حالات بیا خرابوي، دوی سره دا تعلقات کټ کوي. په دې زموږ مسلمانانو کې داسې کمزوري خلک شته چې هغوی ورته بیا قصې کوي، زموږ کمزورۍ ورته بیانوي او د هغې نه بیا دوی غرض ته فایده پورته کوي. د ځینې خلکو رای دا و چې نه دا خلک مسلمانان دي، دا ټیک خلک دي. او چا پکې دا ویل چې مسلمانان خو نه دي، خو د تعلقاتو او معاملاتو نه پته لګي چې مسلمانان به شي، اثر به پکې کېږي. په دې طریقه باندې یو قسم له اختلاف راغی. دویمه واقع په دې کې دا ده چې کله نبی علیه السلام مدینې منورې ته راغی نو د مکې معظمې نه یو وفد راغی او د ایمان او د اسلام اظهار یې وکړ. مکه معظمه کې پاتې شو، مدینې ته راغله، مدینه کې پاتې شو. څو ورځې چې پاتې شو دا خلک مسلمانان نو د موقع په انتظار او د مسلمانانو داسې کمزوري تلاش کوله چې په هغه لاره باندې رانوځي مسلمانان ووښي. څه ټیم تېرېدو نه بعد د مدینې د الله تعالی داسې اهم فضیلت ورکړی د ټولو کتابونو لیکلي دي چې کله مدینې منورې ته منافق سړی داخل شي نو څومره مدینه پې تنګوي، وخت پې نه اوړي، سم تنګي. او چې کله ایماندار کس داخل شي دا پکې ډېر زیات خوشحاله ده، پکې نه تنګېږي. دا د عامو خلکو تجربه هم داسې ده. دا کسان چې راغله د موقع په انتظار وو خو مدینه کې ډېر تنګ وخت پې نه تېرېدو. نو نبي علیه السلام ته یې وویل زموږ د تجارت اسباب مکه معظمه کې پاتې شوي دي او چا ته پته نشته دی. که موږ دلته پاتې شو کافران زموږ نه خبر شي دوی هجرت کړی دی بیا هغه زموږ مالونه به ضبط کړي. لهذا موږ خپل سامانونه راوباسو، د تجارت سامان نه وباسو، واپس راځو. نبي علیه السلام دوی له اجازه ورکړه، دوی لاړو. چې کله لاړل نو مکه کې پاتې شو واپس رانغلل. نو په دې باره کې هم د مسلمانانو مشورې روانې وي، چا ویل مسلمانان دي، چا ویل کافران دي. او دا بس دې دپاره روان دی چې کم اصلي کافران د اسلام خلاف دي د هغې خلاف بیا جنګ به کېږي، جهاد به کېږي، به وژلی کېږي، نیولی کېږي به. نو چې د دې حکم معلوم شي چې دا څه قسم خلک د وجلو دي او که نه دي، د دې دپاره دا بحث روان. الله تعالی د دغه خلکو مبارک د آیتونه نازل کړه چې فما لکم فی المنافقین فئتین. څه وجه ده ستاسو دپاره چې په باره د منافقانو کې دوه ډلې شوي یي، څوک وایي ښه خلک دی، څوک وایي بد خلک دی، څوک وایي معاملاتو سره پکار دي، څوک وایي نه دي پکار. یعنې دا خلک اختلاف نه ارزي، دا خلک باس هم نه ارزي تاسو پکې اختلاف وکړئ. والله ارکسهم بما کسبوا. الله تعالی واپس کړي دي دوی خپل کفر ته په سبب د هغه کارونو چې دوی کړي وو. داسې کارونه یې کړي د هغې په وجه باندې دوی کافران شوي دي، کافران دي. دې ځای کې دا مسله ده چې وروسته د دې کسانو حکم ذکر کېږي چې دې څه به څه کړي. خو دې آیات کې الله تعالی دې ته منافقین ویلي دي او مسلمانانو ته هم منافقان ویل. شرعي مسله دا ده چې د منافقینو سره جنګ کول نشته په اسلام کې. منافق هغې ته ویل کېږي چې د اسلام نه مطمئن نه وي، مسلمان شوی نه وي، خو د خپل کفر یې پټ ساتلی، د کفر اظهار نه کوي. او د مسلمانانو سره د اسلام اظهار کوي، د کفر اظهار نه کوي، خو د کفر سره یې مینه او د کافرانو کس د مسلمانانو کس نه وي، ته منافق وایي. د دې کسانو وجل په شریعت کې نشته دی.
خو دې ځای کې وروسته د دې بحث راځي چې دا به ووژنئ فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم دا کسان چې کوم موند نو دا ونیسئ یعنې جیلونو ته یې واچوئ وقتلوهم مړې کړئ حیث وجدتموهم چېرته چې بیا نو دې ځای کې بس مسله کې بدله شو د دې د دې سوال حل کول چې کوم دی بیان القرآن ډېر ښایسته حل کړی دی مولانا سفاري تانوي رحمه الله لیکلي دي چې د منافقینو دوه قسمونه دي یو هغه منافقین چې کفر یې پټ ساتلی دی اظهار یې نه دی کړی د هغې مرګ خو نشته یو هغه منافقین دي چې هغوی کفر راښکاره کړی دی بیا ځای په ځای باندې اظهار یې کړی دی نو چې کله اظهار کړی دی نو د دغه حکم د عامو کافرانو په شانته کې شو هغوی مرګ بیا شته او دې ذکر کې چې د کوم منافقینو ذکر دی نو دوی د خپل کفر پټ نه ساتلی دوی راښکاره کړی و په اخره کې د مسلمانانو ته چې غداریانې کولې اب دوکه باندې مدینې ته راتلل او بیا به دوکه باندې واپس پیستلې دا ټول د دې خبرو علاماتو چې په مدینه منوره کې اسلامي ریاست مکه معظمه کې د کفر زور نو د اسلام د علاقې مسلمانانو د علاقې نخپي وباسي د کفر غلبې ته ځي ښکاره خبر د کفر سره مینه د ځکه په دې وجه باندې ځي نو دا خلک چې نو د دوی د کفر اظهار کړی دی او د داسې منافقینو مرګ په شریعت کې شته الله تعالی وی والله ارکسهم الله دوی واپس کړي د خپل کفر ته بما کسبو په سبب د هغه چې دوی کړي د دې نه معلومیږي دا چې د کفر اظهار کړی دی د کفر هغه نواقض الایمان کوم والا کوم کارونه چې هغه شوي دي الله تعالی مسلمانانو ته زور نه ورکوي اتوریدون ان تحدوا من اضل الله تاسو به هدایت وکي هغه چاته چې الله گمراه کړی دې کسانو د جرمونو ګناهونه کړي دي چې الله تعالی اوس بیداری کړي دي او د دوی نه هغه د ایمان او د اسلام هغه اختیار هم لري کړی د ختم کړی دي د ګناهونو په وجه باندې اوس تاسو نشئ کولی د سملار وښایي لهذا په دې باندې بحث مه کوئ اختلاف پکې مه کوئ تاسو دپاره بنیادي شی خپل اندروني اتفاق دی د منافقینو په وجه باندې خپل اتفاق مه خرابوئ اختلاف مه کوئ ومن یضلل الله هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي فلن تجد له سبیلا ته به بیا نه مومې د هغې دپاره لاره د انسان د انداز داسې دی چې په اول سر کې چې انسان به ظلمونو جرمونو ګناهونو لاس نه پورې کړی نو انسان سره اختیاري که ایمان راوړي هم دی راوړی شي که کفر کوي هم کولی شي خود مختار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا الله وی که ایمان راوړی هم تاسو سره اختیار درکړی دی که نه راوړی نو هم تاسو سره اختیار شته دی خو که کفر هم وکړو نو جهنم ته بیا اچو خو چې کله د انسان ګناهونه او ظلمونه داسې حد ته ورسېږي او حد ته ورسېږي د هغې حد نه وروسته الله تعالی د دوی نه د ایمان او د اسلام هغه توفیق ایسته واخلي هغه اختیار دې ختم کړي چې کله د اختیار ختم کړي دې ته مهر جباریت ویل کېږي بیا د دوی سره د ایمان د راوړه که دوی غواړي که نه غواړي خو د ایمان بیا نشي راوړی دا موضوع به ختم الله علی قلوبهم کې مخکې تېره شوې ده او د هغې تشریحات مخکې تېر شوي دي وروسته هم روان دي بل ران علی قلوبهم الله تعالی وایي د دوی په زړونو باندې زنګ لګېدلی دی هغه ذکر کې باندې بس بیا هم راشي نو دې ذکر کې دا خلک الله ګمراه کړي دي د دې ظلمونو ګناهونو د اسلام دشمنۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګستاخیانې بې ادبیانې دا دې حد ته راورسول چې اوس داسې د ایمان اختیار نشته دی د همدغه شان کلک کافرانې په ایمان باندې بنا نه شي ځکه د الله تعالی په نعمتونو کې لوی نعمت ایمان دی او دوی مستحق نه دي نو الله تعالی وایي ومن یضلل الله هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي فلن تجد له سبیلا ته بیا نه مومې د هغه دپاره بیا لاره ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء دا آیت چې کوم دی دا هم دلیل د دې خبرې دی د مخکیني کسان د کافرانو هغه کافران چې کوم د مرګ قابل دي او دا هغه منافقین نه دي چې کوم منافقینو د مرګ نشته دی ځکه منافق دې ته ویل کېږي چې خپل کفر یې پټ کړی او د ایمان اظهار کوي بس دومره خو د دې سره سره د کفر د اسلام خلاف د دې حرکت ثابت نه وي د اسلام خلاف چې کله د اقدامات او حرکات ثابت شو بیا خو د کافر د ښکاره کافر دی الله تعالی وایي دغه کسان چې کوم دي مسلمانان په دې باره کې مختلف شوي دي دغه کسان ودو خوښوي لو تکفرون چې تاسو هم کافران شئ کما کفروا لکه څنګه چې په خپله کافران دي مسلمانانو ځینې ویل دا مسلمانان دي او ځینې مسلمانان به ویل چې نه مسلمانان خو نه دي خو زموږ نه به یو ځل متاثره شي مسلمانان به شي معاملات ورسره ساتئ الله تعالی وایي چې به دغه تمه نه شئ ودو دا خوښوي لو تکفرون چې تاسو هم کافران شئ کما کفروا لکه څنګه چې په خپله کافران دي فتکونون سواء نو شئ به تاسو یو شان هغوی هم کافران تاسو هم کافران یو شان به شئ دا ارمان او ارزو ده ښه چې دومره د اسلام پاخه دشمنان دي دومره لوی مصیبت دی نو بیا فلا تتخذوا منهم اولیاء تاسو به نه نیسئ د دوی نه هېڅ قسم دوستان دوست دې ته ویل کېږي چې په خپل اندروني مسایلو کې د هغې نه مشوره اخلي او هغه له پکې مداخلت ځای ورکوي چې ته راشه موږ دا کار داسې کوو چې ته پکې وګوره څنګه وکړو نو چې د کوم سړي دشمني ثابته وي ته پوهېږي چې دا نقصان کوي ښه کار نه کوي
او ته مشوره والی وخت له مشوره درکو ته په مشوره عمل وکړي نو کوم ځکه ته بلار ښکارا خبر د خساره بشي دغه شان د کې ډېر ځکه نه د سې چې پاغه کې د ساس سره ملګرتیا ثابتې د خپل روح قائمول لپاره چې په نورو قبایلو باندې خپل روح قائم کړي او نو ساس د ملګرتیا نه دی فائدہ ناجایز فائدہ پورته کوي نو لہذا دغه کسان بخپل مشورو کې خپل اندرونی مداخلات کې دی ماخله ځکه تاسو بدخوا دي خیرخوام نه دي د اسلام دشمنان دي نو فلا تتخذوا منهم اولیاء تاسو باندې سره دین دوستان چې بیا غینه مشورې واخلي په خپل کارونو کې شریک کړي د څه بنه کوي کافرانو د اسلام دشمنان خپل اندرونی مسایلو کې نه داخله وي تاسو حتی یهاجروا فی سبیل الله تر هغه پورې چې هجرت وکړي په لار د الله تعالی کې یعنی اوس دا خو باطینی خبرې د چیرې د دې زرونو معلومول چې ایمان راوړ کړی نه وړو او کله راوړي او راوړي کني راوړي دغه ځای پورې خو معلومه شو چې کافران قطعي کافران دي د اسلام دشمنان دي خو په آینده وختونو کې موږ څنګه معلومه چې مسلمان دي کنه دي نو الله تعالی و ظاهري علامه دا ده حتی یهاجر فی سبیل الله تر دې پورې چې هجرت وکړي د الله تعالی په لار کې که هجرت یې وکړو مدینه منوره ته راغلل تاسو سره ژوند شروع کو نو یو حد پورې پر وسو خپل ورونه وته وایي او ردینه مخکې چې سیم ویل نو یقینا بروسته په مکه خپل ورونه مشماري فین تولوا کدی مخ واړو د ایمان او د هجرت دوه نه مخ واړو فخذوهم نوین سی یعنی جیلونو کې واچو وقتلوهم قتل کوي حيث وجدتموهم چرتم چې بیا مندو کم سے کم چې بلاس برشو مړې ولا تتخذوا منهم اولیاء تاسو بدن سي ردوینه هیڅ قسم دوستان دوست معنا مخکې منغ ویلا هغه باس منغ ولا نسویر او نه مددگار د کافرانو په امداد هم نه غواړي د خپل ژوند د خکول لپاره یا د نور کفارو خلاف د کافرانو نه تعاون وختل دا هم ټیک خبره نه ده د دوی نه په امداد هم نه غواړي الا الذين مگر هغه کسان يسویلون چې پیوشي الى قوم بينكم وبينهم ميثاق د دسې قوم سره چې من تاسو کې په من د حقوي کې میثاق او صلح میثاق د جنگ د نه کول وادي د دې مطلب دا وس د کافرانو اقسام ذکر کیږي یو قسم خود ته مخکې ذکر شو چې د اسلام او د ایمان اظهار کړي د خدای نه بعد د کفر اظهار هم کړي دي او د اسلام په خد دشمنان د اسلام خلاف ډیر زیات کار کوي غواړي چې مسلمانان کافران شي د ارمان دي د دې سره جنگ کول پکار دي او د سره دوستانه کول حرام او ناجایز دویم قسم کافران هغه دي چې هغه سره صلح شوی ده او د جنگ نه کول د پاره هغه معاهده لیکلي د جبل سره جنگ نه کو داخله کم ټیک دې سره جنگ نه کیږي خو یو بل قسم خلک چې هغه تاسو سره صلح نه ده کړی خو هغه د قوم سره صلح کله د جنگ نه کولو چې دا قوم سره به صلح ده تاسو د قبيله سره معاهده شو چې هغه قبيله سره بل قبيله معاهده وکړه نو دغه دویمه قبيله چې تاسو سره معاهده نه ده شوی هغه هم تاسو د صلح ماته درالو هغه سبا هم تاسو جنگ وسنه کوي نو الله تعالی الا الذين مگر هغه کسانو سره بجنګ نه کوي یسویلون چې غیب یواز شي الى قوم دس قوم سره بینکو چې من تاسو کې او بینه من د هغه قوم کې میثاق وعدی صلح د جنگ نه کولو وعدی او جاءوکم یراش تاسو ته دبل قسم فرق دی حسرت صدورهم چې په خیمانه یې سینې د هغوی یعنی د دس قوم سره یواز شوی نه دی چې هغه تاسو معاهده کړل خو تاسو ته ډایرک رااله مخامخ رااله او تاسو ته ویل چې موږ د جنگونو نظر تنگ دی او جنگونو قائل موږ نه یو نه تاسو ته جنگ کوو نه د بلې قبیلې خپلې قبیلې سره جنگ کوو لہذا موږ د امن ژوند غواړو تاسو موږ سره جنگ مه کوئ نو الله تعالی د هغې خلکو حکم ذکر کوي وایي او جاءکم یراج تاسو ته حسورت صدورهم چې پښیمانه یې سینې د هغوی ان یقاتلوکم د جنگ کولو ستاسو سره تاسو د جنگ کولو نظرونه پښیمانه یعنی جنگونو او صلیح نه جنگونو نظر ستړی او یقاتلوا قومهم یا د جنگ کولو د خپل قوم سره د خپل قوم سره جنگ نه کوي تاسو سره هم نه کوي د امن ژوند تیرول غواړي اگر چې کافران دي نو دې خلکو سره جنگ کول امن دي حرام دي نه شي کولای وسره او اذا ذکر ولو شاء الله لسلطهم عليكم دوی چې کله تاسو سره جنگ نه کوي د موحدو خبرې کوي د سلو خبرې کوي د یو غنیمت او نعمت وګڼي چې د جنگونو سلسله راکمه شي او د قتل عام او دغه شان دغه د خلکو د ژوند هغه سہولیات چې کم دي د کمیدلو کسي بند شي دا خبره ده جنگ سره مکوي او که تاسو جنگ شوقیان شوي نو الله تعالی کو وختل نو داخله به تاسو باندې مسلط کی به تاسو به غالب کین بیا به څه کوي لہذا جنگ شوق مکوي جنگ خصیص نه دی جنگ غواړی مو خو چې مجبوری شو هغه مجبوری نو تاسو بر دې شوق نه کوي نو بده وجه الله تعالی ولو شاء الله لسلطهم عليكم
که الله غوښتلی وی نو دوی به غالب کړي وي په تاسو باندې فلقاتلوکم نو بیا به جنګونه کولې تاسو سره خو الله تعالی په تاسو رحم وکړو هغې په زړونو کې داسې خبره واچوله بزدلي واچوله چې جنګونه نه ډستړی د جنګونه نه کوي نو دا غنیمت وګڼئ جنګونه ورسره مه کوئ فإن اعتزلوکم که دوی یو طرف ته شو ستاسو نه جنګ یې نه کوو فلم یقاتلوکم نو جنګ یې نه کوو تاسو سره فلم یقاتلوکم دا تفصیل د اعتزلوکم دی چې یو طرف ته کېده څه مطلب چې جنګ یې نه کوو تاسو سره والقوا الیکم السلام وړاندې کړه تاسو ته صلح تاسو ته وویل چې بس زموږ تاسو سره صلح او معاهده شوله چې تاسو سره به هم جنګ نه کوو د خپلې قبیلې سره هم جنګ نه کوو د دغې نه علاوه ستاسو په مخالف چې کوم دشمنان جنګېږي هغه مخالفینو سره به لاس هم نه کوو او موږ به پر امن ژوند تېرو به موږ حملې نه کوئ صلح را وړاندې کړه نو بس ټیک ده فما جعل الله لكم عليهم سبیلا بیا الله تعالی نه د ګرځولي ستاسو دپاره په هغوی باندې هېڅ لاره یعنې بیا هغې نه وروسته تاسو به دې باندې نه حملې کولی شئ نه د هغې مالونو د غنیمتونه ویلی شئ او نه د هغې ځوانانو ته غلامانو وینځې ویلی شئ دا کار تاسو نشئ کوه دا بند شو د دې نه معلومه دا شوه چې په دنیا کې د ټولو خلکو سره ټولو کافرانو سره جنګېدل هم جایز نه دي ټولو کافرانو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله یو ځګن ته صحابه کرام لېږل غزوې دپاره هغوی ته به یې نصیحت کاوه چې کم کسان جنګ نه کوي هغې باندې به کار نه لرئ کم کسان چې سپینګري د هغې باندې به لاس نه اوچتوئ به زنانه به لاسونه نه اوچتوئ به ماشومانو به یې نه اوچتوئ باغونه به نه کټ کوئ زناور به نه وژنئ د دې په خوا باندې به نه ورځئ نو حاصل بس دا شي چې هغه کسان به تاسو جنګي چې کم کسان حربیان د جنګ دپاره راوتئ تاسو جنګ کې هغه به جنګېږي صرف دې کې په دې اصولو کې د ظلم ټول مخنیوی شوی دی موجوده زمانه کې په دنیا کې څومره جنګونه روان دي کم چې غیر اسلامي جنګونه دي خو غیر اسلامي دي کم چې مسلمانانو کې دنه هم ډېرې فتنې داسې شته چې هغوی عقیدې په دې باره کې ګډې وړې دي په دې کې یو عقیده د خوارجو معتزلاو ده چې په ډېرو ځایونو کې د هغوی آثار اوس فلحال هم شته ځای په ځای د هغوی علامات او جنګونه شته هغوی داسې اصول لري یو ناجایز اصول لري اگر چې الفاظ ولا خسته خسته استعمالوي هغوی وایي چې انسان الله تعالی پیدا کړی د اسلامي نظام د قایمولو لپاره دا ټکي یو خسته ټکي د ښکلې ټکي دی وایي چې کله د انسان دا مقصد نه حاصلېدو نو وایي دا په معاشره باندې بوج دی فقتلوه قتل یې کوي د دې کولیې نه بعد دا کولیه د بیخي ناجایز ده د دې کولیې نه بعد هغوی د هغه کسان چې معذوره پیدا شي هغوی د قتلولو قایل دي چې دا مړه کوي چې کوم کسان لاسونه باندې معذوره دي خپو باندې د سترګو ړانده دي الله تعالی معذوره پیدا کړي دي د خلافت دپاره کار نشي کولی دا مړه کوي کم کسان چې دنیاوي روزګار کوي ځان له یعنې تجارت کوي مزدوریانې کوي بل څه کوي نو وایي دا هم واجب القتل دی وجل غواړي د دې نه علاوه هغوی سره بېحسابه قصې نورې دي چې هغه اکثر د قتل نه بهر نه دي خو دې ذکر کې تاسو ولیدل چې هغه کافران چې هغوی ستاسو په مقابل کې نه ودرېږي او دغه شان کې تاسو سره جنګ هم نه کوي هغې مرګ ناجایز دی نو د هغه مسلمان به ته څه وایي چې اګر چې هغه دین دپاره کار نه کوي خو مسلمان خو دی کم از کم کلمې خو ویله او ستا خلاف نه دی نو کوم ځای کې نه مرګ روا شو بیا د معذوره چې کوم دی معذوره خو د نبي علیه السلام په زمانه کې موجود و او د نبي علیه السلام سیرت چې کوم دی هغه قرآن او د حدیثو مکمله تشریح ده هغه زمانه کې خو چا معذوره خلک نه دی وجلي نو د کوم ځای کې نه دا خبر را پیدا شو دا پیتنی دا جهالت دا ناجایز دی نو الله تعالی وایي چې فما جعل الله لكم عليهم سبیلا بیا الله تعالی نه د ګرځولي ستاسو دپاره په هغوی باندې هېڅ لاره د جنګ کولو نبي علیه السلام به هغه خلکو باره کې هم نصیحت کاوه چې راهبان دي په غرونو کې ناست دي د عیسایانو یو مذهب دی چې هغې دنیا پرېږدي په غارونو کې ژوند تېروي غرونو کې او عبادت کوي صرف عبادت کوي نور څه نه کوي او دا هغوی غټه دینداري ګڼي زموږ په اسلام کې دا شی حرام دی ناجایز دی خو دغه راهبان چې غرونو ته ختلي دي او ځان له عبادت کوي خو جنګونو سره کار نشته نبي علیه السلام به دغې باره کې هم ویل چې دا مړه نه کوي دا به ژوند تېروي دی دې له به ګوتې نه ور وړئ نو معلومیږي دا چې اسلام یو پر امن دین دی او اسلام د هدایت د انسانیت هدایت دی او دا کم څه چې روان دي یا کېږي نو دا یا په اسلام باندې هسې ترازونه دي او څه هغه خلک د اسلام د بدنامولو دپاره کار کوي او څه هغه خلک د جهالت غولولي دي خراب کړي د جهالت کې خراب شوي دي بس